د منځني کورمې ځایي خلک غوښتنه کوي چې په سیمه کې د جنګونو او پوځي عملیاتو په وخت د نړېدلو کورونو سروې دی یو ځل بیا وکړي. د میرباغ پټان عبدالخالق وایي که څه هم حکومت هغلته د ړنګو کورونو سروې یو څو وارې کړې، خو په هغه ځای کې د ډېرو خلکو نومونه بیا هم له اچولو پاتې دي. کورونه پوتې دي، خلک پوتې دي، د مختلفو واجنه د ټیم د لاپرواهي واجنه هم، د خلکو د نشټوالي واجنه هم، د مسم د واجنه هم، د غرونو چالته مزال زوتی ټیمو ته نشته د دی واجنه هم، د دی واجنه هم څه خلک خبر نه شي لو نه شي الته کمیونیکیشن شتونه یو سړی به ته څنګه خبره چې ته ټیم دراونه بس کله ټیم خواخه شي لوړ شي کله ټیم خواخه نه نت. په منځني کورما کې الشزو مسوزو زهمش او پړچم کني سیمې داسې دي چې بکیله 2009 تر 2014 پورې د وسلوال طالبانو پر ضد یو شمېر پوځي عملیات شوي دي. په 2018 کال کې چې کله زیاتره خلک خپلو سیمو ته واپس شول نو حکومت هغلته د ړنګو کورونو سروې پیل کړه چې بیا په 2018 کال کې هم وشوه، خو اوس دا ودرېدلې ده. حکومت د سیمې ستنه شوي کډوالو ته په مکمله توګه د ړنګ شوي کور لپاره 4 لکه او د لک نقصان لپاره 1,80,000 روپۍ ورکوي. د خویدت خیلو ملک نور رحمان وایي که د کورونو بیا آبادولو په لړ کې ورسره مرسته ونه شوله نو هیڅکله به د واپسې عمل کامیاب نشي، ځکه چې زیاتره خلک د غربت له وجې خپل کورونه نشي جوړولې. نه خال ډېر پریشانۍ کې پروته په ټوویلو کې پرتی داسې ژوند دی اتیې کې وي کمرې کې پلور زوای ټول خل ژوند کوي نه ټول خل د خو یا شوت لري ته مت د حکومت را په پیسې ملو شي ته مو خپل کورونه بود کو خپل کورونه به جوړ کو چې سره دوره پیسې نشته ته خپل کور جوړ کی نه واپس رغللو نو مو حکومت ته دای ته مو سره کتو نور مدات نه شي کول د کوم څه مت د کوم څه ملک په سر ته کومه قرباني ورکړه د مو تر وکړي ته مو خپل ملک بود کو څه تاسو د مولوس نیولې زوی نه وی تللی نه وای. بلخوا د کورمې ایډیشنل ډیپټي کمشنر اسمت الله وزیر وایي په سیمه کې د نړیدلو کورونو سروې په ارضي توګه ودرېدلې چې ډېر ضربې بیا پیل کړي. اسمت الله وزیر زیاتوي څوک به هم له مرستو نه پاتې کېږي. N45 د اورګنایزیشن چې کله نه ډېر وشو نو دا موږ سره وکړ راته د پوس په دا باندې الیکشن نو د الیکشن لپاره موږ دا شی کړو چې هغه نیوټرالټي پاسیلیټي پکې رانه شي چې څو اوس الیکشن ختم شو اوس به دا شي بیا په منځني کورما کې حکومتي سروې تر مخه د جنګونو او پوځي عملیاتو پر وخت 9,906 کورونو ته زیان رسېدلی چې پکې 5,280 په مکمله توګه تباه شوي. په دغه کې حکومت د 6,115 ړنګو کورونو سروې کړي خو ولې د نورو نومونه لا هم لا چولو پاتې دي. په ضلع کې 5,515 خلک داسې دي چې حکومت لخوا د کورونو بیا آبادولو په لړ کې تر اوسه ورسره مرسته شوې. طارق ورکزی، مشال رادیو، پیښور.